هډلاین تاسو کتل تاسو ته درکو اهم خبر چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم جماعت امتحان د بورډ په ذریعہ د ناغستو فیصله کړې ده. اهم ترین فیصلې نه تاسو خبر کو چې حکومت د نهم او لسم جماعت امتحانونه د بیل بیل اغستو فیصله هم کړې. دا فیصله د خیبر پختونخوا مشیر تعلیم ضیاء الله بنگش مشرۍ کې شوې ده. اجلاس کې شوې دي. ضیاء الله بنگش د ټولو بورډونو چیئرمینانو ته د مشاورت لپاره هدایات جاری کړي دي. اجلاس په اړه نور معلومات اخلو موږ سره په لاین دي زموږ همکار محمد ارشاد. جی محمد ارشاد، اجلاس کی کومې فیصلې شوې دي خبر مکه؟ بالکل انم د خیبر پختونخوا چې کوم څومره تعلیمي بورډ دي د هغې د چیئرمین یو اجلاس شوی دی چې مشري د مشیر تعلیم ضیاء الله بنگش کړې ده او دغه یو شمېر مهمې فیصلې پکې شوي دي چې ټول مهمه فیصله دغه د اتم بورډ د امتحان ده چې هغه به دا ځل چې کوم دی د بورډ په ذریعه نه اخیستل کېږي. دغه شانې د نهم او د لسم جماعت امتحان چې کوم دی نو هغه به اوس جدا جدا اخیستل کېږي. په دغه اجلاس کې دا فیصله وشوه چې د پنځم او اتم جماعت چې کوم امتحان دی بلکې هغه به صرف اسسمنټ امتحان اخیستلی شي د بورډ په ذریعه به نه وي. دغه شانې په دغه اجلاس کې د صوبې چې څومره تعلیمي بورډ چیئرمین دي نو هغې ته د نورو امورو په حوالې سره هم مشاورت وکړی شو. خاص کر کوم امتحاني سیستم دی د هغې د نور شفافیت پای کې د راوستلو لپاره او د بورډ کوم سیستم دی پای کې د نورو اصلاحاتو راوستلو لپاره هغې ته هم هدایت وکړل. دغه مهمه خبره چې کوم پکې راغله مخې ته د اتم جماعت امتحان چې کوم دی نو هغه به د بورډ په ذریعه نه اخیستلی کېږي. دغه شان د نهم او لسم جماعت امتحان به جدا جدا اخیستلی کېږي. ډیره مننه محمد ارشاد تفصیلات شریکولو لپاره. د خیبر پختونخوا حکومت د اتم جماعت امتحان د بورډ په ذریعه د ناغستو فیصله کړې ده. حکومت د نهم او لسم جماعت امتحانونو د بیل بیل اغستو هم فیصله کړې ده. په دې اړه باندې موږ رابطه کړې ده د تعلیم مشیر سره ضیاء الله بنگش صاحب سره. هغوی موږ سره په لاین باندې دي. دې فیصلې په اړه هغوی سره خبرې اترې کوو. ضیاء الله صاحب ډېره زیاته مننه کوم تاسو موږ ته وخت راکړو. دا هم ترینه فیصله شوې ده. تاسو دې باره کې څه نظر لرئ؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. دې په باره کې موږ تقریبا ډېر وخت باندې لګیو کنسلټیشنز موږ لګیو شروع چې موږ د خپل تعلیمي کوم د ایگزامینیشن کوم سیستم دی نو دې کې تبدیلي راوستل وه. نو دې کې موږ سرکاری سکول نه پرائیوٹ سکول نه والدین شو ماشومان شو پارلیمنټریان شو او بورډ چیئرمینان مرو ټولو یو مشترکه یو ډیسیژن مو واخیستو. نو دې کې دا اتم سره نو هغه مو اسسمنټ کوو. انم لسم یو لسم دو لسم دا مو بیل بیل بورډ په ذریعه باندې ایگزام کولو. نو دا نن فیصله وکړه نو دا ټول صوبې لپاره نن لاګو شو. ډیره زیاته مننه ضیاء الله بنگش صاحب موږ ته وخت راکولو دپاره. دا موږ سره په لاین باندې د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش صاحب چې موږ سره یې خبرې اترې وکړلې دغه اهم ترینې فیصلې په اړه. د خیبر پختونخوا حکومت د اتم جماعت امتحان د بورډ په ذریعه د ناغستو فیصله کړې ده. دا هم تاسو ته وایو چې حکومت د نهم او د لسم جماعت امتحانونه د بیل بیل اغستو فیصله کړې ده. دا فیصله د خیبر پختونخوا مشیر تعلیم ضیاء الله بنگش مشرۍ کې اجلاس کې شوې ده. دې نه هم تاسو خبر کو چې ضیاء الله بنگش د ټولو بورډونو چیئرمینانو ته د مشاورت لپاره هدایات جاری کړي دي. اجلاس کې دا فیصله هم شوې ده چې د اتم او پنځم جماعت نه به صرف اسسمنټ امتحان اغستلی شي.